بسم الله الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود. فلما پس هر کلا فصلا چې جدا شو طالوت بالجنود سرا د خپلو لښکرونه. قالا نو ویل دی طالوت ان الله یقینا الله تعالی مبتلیکم امتحان کوي پتا سو باندې بنهرین په سبب د یو نهر سره. فمن پس آسوک شرب منه چې وبی وسکي د دې نهر نه فلیسا مني نو نه به دا زموږ ملګری په جنګ کې. ومن او آسوک لم یطعمه چې وبی ونسکي د دې نهر نه فإنه مني یقینا دا به زموږ ملګری په جنګ کې. الا مگر من آسوکو اعترفا ورپتن چې ډکې کړو خپل چونګو بیده په خپل لاس سره. په شریبو نو دی اوبه وسکي منه د دې نهر نه الا قلیلا منهم مگر لږ غونتې کسانو ونسکي چې 313 کسانو. فلما پس هر کلا جاوزه چې پوری وتل هوا دا طالوتو والذین واکسان آمنو چې ایمان یې راوړی و ماهو د سره. قالو نو ویل دی لا طاقت لنا نشته دی طاقت لنا زموږ دپاره الیوم په نن ورځ باندې بجالوتا په جالوت باندې و جنوده او د هغه په لښکرو باندې. قال الذین نو ویل کسانو یظنون انهم ملاقو الله یظنون چې د هغو یقین دا و انهم چې یقینا دیو چې دی ملاقو الله میلاویدونکي دي د الله سره. کم من فئتین ډیر کرتا من فئتین ډله قلیلتن چې لږی غلبت دا غالب شوي دا فئتن کثیرتن په ډله کثیرتن ډیرو باندې باذن الله په حکم د الله سره. والله الله تعالی مع الصابرین سره د صبر کوونکو نه دی. ولما هر کله برزو لجالوتا چې مخامخ شو جالوت ته و جنوده او د هغه لښکرو ته. قالو نو ویل دی مجاهدینو ربنا ای رب زمونږه افرغ ته راتوی که علینا په مونږ باندې صبرن صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کا اقدامنا قدمنا زمونږه وانصرنا او ته امداد وکړه زمونږه علی القوم الکافرین په خلاف د قوم کافرو. فهزموهم نو دیو شکست ورکو جالوت ته باذن الله په حکم د الله باندې. وقتل داود قتل کو داود علیه السلام جالوت لرا واتاه الله الملک او ورکړه الله تعالی داود علیه السلام ته الملک حکومت والحکمت او حکمت وعلمه او خودنه وکړه داود علیه السلام ته مما دعا سن شاء چې الله غوښتله. ولولا دفع الله کچرته نوې د پکول د الله تعالی الناس خلق لرا بعضهم ببعض بعضو لرا په ذریعه د بعض نورو باندې لفسدت الارض نو خامخا فساد بشوي په ځمکه کې. ولكن الله لیکن الله تعالی ذو فضل خاوند فضل دی علی العالمین په مخلوقات باندې. تلک آیات الله دا آیاتنا د الله تعالی دی نتلوها چې مونږ لولو علیکا پتا باندې بالحق په حکمت سره او په حق سره. و انک یقینا ته لمن المرسلین خامخا د لېږلې شوي